ډېرو محترمو مسلمانانو، نن وظیفه د معراج د شپې د محترمو معراج په شپه باندې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه تحفه ورکړې شوې ده، په دغې خاص شپه باندې محترم مسلمانانو چې د الله جل شانه ملاقات له تللی و، په دغه شپه باندې بهترینه وظیفه میلاو شوې ده، بهترین کلام ورته میلاو شوی دی. او دا دغه کلام د محترمو چې په دې باندې د انسان تمام یک پریشانۍ الله تعالی پوره کوي. الله جل شانه د انسان کافی کیږي. چې کله انسان الله جل شانه د انسان کافی شي، یعنی الله تعالی د کارساز شي، د هر یو کارې ذمہواری واخلي محترمو، نو بیا پکې خبره د کم ټینشن ده او د کم غم ده. ټول غمونه او پریشانۍ به انشاء الله جل شانه دې وظیفې سره پوره کوي. کومه وظیفه چې د دواړو جهانو سردار نبی مصطفی محمد مجتبی عربي صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوې ده، نو که خوښه مې وي او ټیم د سره وي، نو دا وظیفه انشاء الله وکړئ محترمو. الله جل شانه هم د زړه مرادونه پوره کړي، د زړه حاجات هم الله تعالی پوره کړي، ځکه چې دا بهترینه تحفه ده. او دا تحفه تاسو هم قبوله کړئ، څنګه چې د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبوله کړې وه او هغه محترمو ورکړی شوې وه ورته په دغه شپه باندې، نو تاسو هم دا د شپې وکئ انشاء الله، او سحر ته به ستاسو حاجت چې الله تعالی وغواړي انشاء الله الله جل شانه به په خپل فضل په خپل احسان سره پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو قدرمند او عزتمند مسلمانان وروڼو خویندو، انشاء الله تاسو به روغ جوړ دی، په صحت باندې به الله جل شانه هم خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه تمام پریشانۍ ختم کړي. الله تعالی د دې وظیفې سره ستاسو ناممکن حاجتونه او ناممکن پریشانۍ ختم کړي. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د رجب سره ده، یعنی په 27 رجب باندې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم د الله تعالی ملاقات له تللی و، د الله جل شانه سره خبرې کړې وي. او دا خبر محترمو، دا ملاقات داسې نه و کله چې یو محبوب د بل محبوب سره میلاویږي، دا به تاسو لیدلی کتلی خبره وي، تاسو به اورېدلی هم وي، نو هغه ډېر په ښکلي انداز سره میلاویږي او د هغه محبوب د بل محبوب نه هغه نه جدا کیږي، یعنی خپل ځان ورته ښیي. محترم مسلمانانو، چې مخلوق د یو بل نه ځان نه پټوي محترم، او د یو لرې ځای نه یو محبوب دپاره بل محبوب یا یو عاشق دپاره بل عاشق لاړ شي محترمو، نو هغه د هغه ډېر زیات محبت سره هغه سره ملاقات کې د هغه خبرو ته توجه، د هغه تکتل، د هغه ملاقات زیارت کول محترمو، دا ډېر زیات هغه په مینه او شوق کې وي. لہذا رب العالمین چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په 27 رجب باندې اسمانونو ته محترم وغوښتلو، او د ام هانه رضی الله تعالی عنها په کور کې دغه ځای کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم آرام فرمایلو، جبرائیل الامین علیه السلام رالی، او حدیث مبارکو کې راځي مفهوم د خپل ولا داسې وړقوله، او بیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له صدر شرح وکړو، یعنی زړه مبارک یې ولا د زمزم په اوبو باندې وینځو محترم مسلمانانو. او بیا براق راوستو، هغه براق چې مسلمانانو هغه وي داسې شوخي شان شروع کړه، یو قسم له د خوشحالۍ هغه دغه یې که محترمو. نو جبرائیل امین علیه السلام ورته وفرمیل چې ای براقه محترمو، ای براقه ته ولې شوخي کې، په تا باندې داسې معظمه سورلي به اوس کېږي چې هغه ډېره بهترینه ده. هغه چې کله دا واورېدله چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې به اوس کینی او زه به اسمانونو ته بوځم، نو هغه په هغه خوله خوله شو هغه براق محترم مسلمانانو. براق هغې ته وایي چې د خر نه لږ غټ وي او دا خچر چې دی د دې نه لږ کچ وي محترمو، او دا داسې سپین ځلېده فړقېدو محترمو، د الله تعالی ملاقات له لاړئ. او بیا دغه رنګې انبیاو سره میلاو شو محترمو. اسمانونو ته چې کله وخته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محترمو، نو هغې کې جنت کې 4 چینې الله تعالی راوستې وي، یو د فی وه، یو د خالص اوبو وه، یو د شهد وه محترم مسلمانانو، یو د خالصو شراب وه محترمو. داسې شراب نه چې د دنیا وي، هغه د جنت شراب و. نو جبرائیل امین علیه السلام نه پوښتنه وکړه، جبرائیله دا چشمې د کوم ځای نه راغلي دا چینې؟ هغه ورته یا رسول الله د دې علم هم ماته هم نشته، لهذا ته د الله تعالی نه سوال وکړه، نو الله تعالی به یې راته وښیي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د الله تعالی ته عرض وکړو چې مالک الله دا چشمې د کم ځای نه راوتلي دي، دا 4 نهرونه چې جنت نه راغلي دي د دې کم ځای نه راغلي؟
یو فرشته راله او جبرائیل او نبي پاک سلام ته عرض وکړو یا رسول الله سترګې مبارکه دې پټې کړه. چې کله سترګې پټې کړلې او بیا سترګې وغړولې یو خواته یعنی یو ځای ته تللی و او هلته یو ونه وه او ونې خوا سره یو قبه وه یعنی یو کوټه و. دا کوټه د ملغلرو نه سازه شوې محترمو او د هغې دروازه هغه د سرو زرو وه. نو جناب محمد رسول الله صلی الله فرمایي چې ما وغوښتل چې واپس دې ځای نه لاړ شم. یو فرشتې راته عرض وکړو یا رسول الله ته نه غواړې چې دې قبې ته دې کوټې ته ورننوځې؟ نبي پاک صلی الله ته وفرمیل چې ولې نه، خو دې ته خو غټه تاله ده. نو هغې فرشتې ورته وویل چې د دې تالې چابي ما سره ده او هغه چابي څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو هغه چې بسم الله الرحمن الرحیم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوستو نو هغه د دروازه کولاو شو. چې دننه وکتل نو بسم الله الرحمن الرحیم پکې دننه لیکلی شوي دي. محترم مسلمانانو د بسم الله د میم نه هغه د اوبو چشمه جاری شوې ده او د الله جنوم کې چې کومه خا ده د هغې نه د فیو چشمه جاری شوې ده او د رحمان هغې نه د اوبو چشمه جاری شوې ده او الرحیم نه محترمو هغه د خالص و فی چشمه جاری شوې ده محترمو. نو الله جل شانه به وفرمایل چې کم بنده په اخلاص سره او په ډیر محبت سره بسم الله الرحمن الرحیم کلمه وای هغه به ضرور د دې څلورو یعنی نهرون نه هغه سیراب کوم او هغه له به دا طعامونه او دا اوبه او دا شراب او دا فی به ورته ورکو محترمو. نو خبره مې دا عرض کوله به الله جل شانه سره ملاقات شو. بیا جبرائیل امین عرض کړي رسول الله سدرة المنتهی د زبره نشم تللی، لہذا تاسو الله جل شانه بوس په خپله بوځي. هغه نبي پاک سلام چې کله الله جل شانه ملاقات ته خو د محترمو ډېره اوږده واقعه ده خو به هر حال وظیفه راته خیمه. نو بیا ورته الله جل شانه 3 څیزونه ورکړه په تحفه کې. یو خو مونځ دی محترمو چې نن مو تاسو یې نه کوو، نن مو تاسو د مونځ په ذریعه د الله تعالی نه غواړو دا د الله تعالی د عرش مولا نه ورکړی شوې تحفه د مونځو محترمو. په دې د انسان هر حاجت پوره کیږي. دویم ورته محترم مسلمانانو هغه د سورة بقرې تاسو ته په سکرین ښکارېږي د سورة بقرې دا 2 آیاتونه دي چې دا انسان ولولي هره شپه یې لولي او بیا دعا غواړي سحر به د حاجت انشاءالله پوره وي. پابندۍ سره چې څو پیرې تاسو ویلی شئ د سورة بقرې دا 2 آخري آیتونه د پابندۍ سره په خپل زندګۍ کې شامل حال کړئ محترم مسلمانو. نو انشاءالله الله تعالی مو سره حاجتونه پوره کړي. نو دا دومره فلسفه چې مې ته ذکر کړه دا واقعه د دې دپاره محترمو چې زمونږ یقین د الله تعالی په ذات راشي په صفاتو باندې راشي چې الله جل شانه خپل محبوب صلی الله علیه وسلم جنتونه نظارې پې کړي دي. بره چې څومره پیغمبران دي هغوی سره ملاقات کړی، هغوی له امامتي ورکړې محترمو. نو ما تاسو په داسې امت کې الله تعالی پیدا کړي چې ډېر بهترین امت دی او محترمو ډېرې بهترینې کلمې الله جل شانه ما تاسو ته راکړي. لیکن چې ما تاسو په دې طریقې باندې د الله تعالی نه خپل حاجتونه طلب کو انشاءالله چې الله تعالی به زموږ تمام حاجتونه پوره کړي. الله مو خوشحاله آباد ساته، الله تعالی سره د زړه مرادونه پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.